الرحمن الرحیم تصدیقات کی بحث سبق اول حجت کی بحث تصدیقات دا جمع د تصدیق تا او د غیر ذویل العقول په وجه باندې د تصدیق جمع په الف او تا سره راوړی شوی ده لکه د مرفوع جمع مرفوعات دکه شان د تصدیق جمع تصدیقات مونږ اول کې ویلو په تصوراتو کې چې علم په دوه قسمه دی یو ته وایي تصور بل ته وایي تصدیق تصور هغه علم چې په حکم نه لګېدلی او تصدیق هغه علم چې په حکم لګېدلی وي اور د تصدیق دپاره یو شرط میلو چې تصدیق په جمله خبریه یقینیه وي نو دغه تبا تصدیق ویو نو دلته به په سبق اول کې د حجت بحث کوي د دیم سناسه خلاصه هغه اولنی درسونو کې ویل شوی و خلاصه دا ده چې دوا یا زیات معلوم تصدیقات تراجمه کې او هغې له ترتیب ورکې او دا منطقي اصول مطابق تو بیا د دینه حد اوسط یعنی کم الفاظ چې به د قیاس کې به د دوانو مقدمو کې مکرر راغلي هغه ته حذف کې او باقی چې کوم الفاظ پاتې شو هغه لاندې راکوس کې دکه باقی مانده الفاظ دغه ته بیا نتیجه ویل کیږي د نتیجې د حاصلولو دپاره دا دونه مراحل به طی کې نو دا کم مقدمات چې تا تاول نه معلوم وو دکه مقدمانو ته وی حجت اور دلیل او دا بعد کې چې کم نامعلومه مقدمه ته ثابت شوه نو دغه ته ویل کېږي نتیجه مثال په طور باندې صاحب کتاب چې کوم مثال ورکړی دی کل انسان حیوان کل انسان حیوان هر یو انسان حیوان دی یعنی حیات لري زندگی لري دا هر چاته معلوم ده وکل حیوان جسم او هر یو حیوان یعنی هر هغه ذات چې هغه کې حیات وي زندگی وي اب خامخا جسم هم لري نو دا دوه داسې مقدمې دي چې دا انسان ته معلومې دي معمولی غور فکر سره معلومې وي نو د منطقي اصول مطابق به د دوانو مقدمو کې چې کم مکرر الفاظ راغلي دي اب ته حذف کې لکه دلته حیوان دی او دلته حیوان دی باقی چې کم پات شو کل انسان جسم دا بلاندې ولیکل شي کل انسان جسم نو د اولنې دو مقدمو ته ویل کېږي حجت دلیل دا د دې قضیې د پاره د نتیجې د پاره دلیل دی مونږ ته څنګه پته ولګی چې هر انسان جسم دی دا ځکه چې هر انسان هو حیوانیت حیات لري او هر حیوان جسم لري نو حد اوسط تلر شو نو کل انسان جسم پاتې شو نو د نتیجې د پاره دا دو مقدمې چې دي دا دلیل او حجت شو تصدیقاتو کې به هم دکه بحث وي مقدمتین براجمه کوي ترتیب به ورکوي او یو نامعلوم مقدمه او نتیجه به ته حاصلوي دکې ته ویل کېږي د حجت بحث او تعریف دا سبق اول شو دې کې یو دوه خبرې یاد ساته دلیل چې کلم جوړه همیشه دلیل به د دوو تصدیقاتو مجموعه وي دلیل به خامخا د دوو تصدیقو نه جوړ وي باغ دو تصدیقاتو کې با یو تصدیق خامخا کلی وی خامخا کو هر یو وی یو به پکې کلی وی او یو تصدیق به پکې خامخا موجب وی دا د دلیل جوړولو اصول دي هر دلیل به د دوو تصدیقونو جوړ وي په دې دوو تصدیقاتو کې به خامخا کو هر یو واخلي یو به کلی وی اور یو به پکې خامخا موجب وی لکه دلته وګوره کل انسان حیوان و کل حیوان جسم نو دلته دوانه موجب راغلی دی کل انسان حیوان موجب کلیه و کل حیوان جسم دا موجب کلیه نو ګوره موجبه پکې هم رااله او کلی پکې هم یعنی دوانه کلی دي دوانه کلی کې دي شي صحیح شو نو یو به خامخا کلی وي بسا اوقات داسې وي چې دلیل صرف د یو جملې په شکل کې ذکر شوی نو انسان طالب علم شک کې واچولی شي چې وای
مونږ خو ویلو چې دلیل همیشه د دوو تصدیقو نه جوړ وي. دلته خو دلیل یو تصدیق دی، دوه خو نه دي. نو جواب دا چې کله کله د دلیل یو جمله په کلام کې نه ذکر شوی حذف شوی او یو ذکر شوی وي. دلیل بعض اوقات یو جمله حذف کیدلی هم شي. مثال درته وایم لکه قرآن عظیم الشان کې دی وجاء ربک والملک صفا صفا. وجاء ربک، جاء فعل دی، رب مضاف، کاف مضاف الیه، مضاف مضاف الیه مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جمله فعلیه خبریه. دا خو ځان له ترکیب شو. اوس دا ربک کې دا رب مرفوع دی. ولی مرفوع دی؟ یو جمله د دې حذف ته. ځکه کل فاعل مرفوع، هر فاعل مرفوع وي. ور دلته کلام کې د نحوی اعتبار سره دا حذف ته. نو د دې وجه نه جاء دلته رفع ورکړی ده، ځکه چې فاعل مرفوع وي. نو ګوره یو حصه حذف شوې ده. نو د سمج د پاره مې ته دا مثال ویل چې بھئی کله کله د دلیل یو حصه، یو تصدیق په کلام کې حذف کیدی هم شي.